ना ګرانو اوریدونکو او کتونکو زه ستاسو قربانه همیرا ستاسو خپل پروګرام کور ښایست کې په دې روژې میاشت کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د دې پاکې مطهرې میاشتې نه بچ دی که نه د الله تعالی دا ډېره لویه چې کومه میاشت ده ډېره ګرانه میاشت ده په دې کې بچ دی د الله د رحمتونو نه ښه فایده اوچتوئ. زه تاسو سره مخاطبه یم د پیښور د مرکزی سنو پښتونخوا ریډیو سټیشن نه او ما سره په دې پروګرام کې زمونږه استاسو خوږ پروډیوسر صدیق صافی صاحب هم موجود دی او نن چې زمونږه پروګرام دی نو هغه به انشاءالله کوشش کوو چې هغې کې زیات نه زیات چې دی مونږه کالرز هم واخلو ولې چې دا د روژې د میاشت کیدای شي چې دا آخري زمونږه پروګرام وي دې نه پس چې دی به روژې میاشت هم ختمه شي او ورسره به چې دی د اسلامي بلې میاشت لکه د شاوال آغاز به وشي د اختر د میاشت آغاز به وشي. خو نن لکه موضوع او دغه لږ داسې به زه ووایم دلچسپ دی چې موږ ټوله میاشت خبرې وکړلې په روژې حوالې سره د روژه کې د صحت حوالې سره بیماری کنټرول د خپل غصې برداشت هر قسمه خبرې مو کې. اوس چې دی موږ نه روژه روانه ده یو دوه درې روژې به پاتې نو په دې کې چې دی که نه موږ څه نوې عادتونه ښه عادتونه هغه خپل کړل او کم داسې عادتونه چې کم هغه زموږ د شخصیت باندې یو منفي اثر غورځولو هغه موږ لرې کړل. نو تاسو چې دی که نه څومره هم زموږ اورېدونکي دي دی ما په ریډیو باندې په 89.4 په پیښور دننه اوري او بهر چې دی څومره سیمې دي هغې کې 96 فریکونسي باندې تاسو ما اورئ او چا سره چې ډیجیټل فونز دي نو په دا وخت چې دی سنو پښتونخوا فیسبوک پیج باندې مونږ لایف هم یو نو تاسو ما کتی شئ په هغې باندې هم. نو نن موضوع به چې څوک چې دی مونږ په فیسبوک باندې لایف ګوري هغو خو به ویلی بره چې نن حاصل رمضان لکه دا اوس ګینټه د مونږ به صرف دې باندې خبره کوو چې دا حاصل رمضان لکه مونږ ته چې دی رمضان کې په دې روجو پاک میاشت کې څه حاصل شو آیا مونږ ځان کې څنګه بدلون راوستو مونږ خپل ژوندونو کې څومره بدلون راوستو مونږ خپل یو بل سره تعلقات څومره ښه کړل او څومره مونږ د یو بل په کار رالو. نو دې حوالې سره به خبرې اترې کوو تاسو سره به گپ شپ لګي خو دا پروګرام چې دی گپ شپ صرف زما د وجې نه خو به لیکچر شي نو تاسو نه به اورو او تاسو ما سره خبرې کولی شئ 09152541430 09152541430 باندې کال کولی شئ او په دې موضوع باندې به ما سره خپل رائے خپل سوچ خپل خبرې اترې شیر کولی شئ. کوشش کوئ چې څومره هم کسان کال کوي زمونږه په دې پروګرام کې هغې دې دا ووایي چې په دې روژه کې دې څه چې دی که نه نو چې څومره هم موږ کې بدلون راغلی موږ څه زده کړه کړې هغه موږ سره په دې باندې شیر کوي. کیدای شي ډېر خلک وي هغو کې ډېر ښه بدلون راغلی خو هغو ځان ته یا دې خبرې ته سوچ فکر نه یې کړی نو هغو ته به هم پته ولګي ستاسو خبرې اوري ولې چې داسې ډېر زموږ سایلنټ لیسنرز دي چې هغوی په پروګرام کې کال نه کوي یا که کوي نو هغه میلاو نه شي نو په دې کې هغوی کم از کم دا اواز واوري او بیا هغوی هغه کومه مسله ده کومه خبره ده هغوی ته د هغوی دو فکر سوچ لاړ شي چې یاره او دا شته داسې نو معاشره دنیا ښار کور هغه کس بدلولی شي کوم چې ځان کې بدلون راوستلی شي. نو اول دا ویل نه مخکې دا زموږ خلک اکثر معاشره کې وایي چې پکار دی دا داسې کېدی پکار دی هغه داسې کېدی ولې دا ولې نه دی پکار چې موږ ځان بدل کو. اکثر داسې یو ورکوټه شانتي مثال به درکم زه چې خپل فیملی سره کله بهر ځم نو ماشومان اکثر داسې وي چې هغوی ګند وغورځوي څه ورله واخلي نو چې زه ورته یم چې نه دلته ګند نه دي غورځول پکار نو ماشومان دي هغوی هم مشاهده کوي معاشره کې ارد ګرد ماحول کې نو هغوی هم دغه وایي چې دې نورو چې غورځول نو موږ دا وایو چې موږ به بدلون راولو موږ به ځان که نور څه هم غلط کوي هغه به موږ نه کوو نو دغسې نه بیا معاشره بدلیږي چې هر کس ځان باندې چې دی که نه کار شروع کړي
نو معاشره به ښایسته شي. نو زمونږ د پروګرام پیلنی کالر مونږ اورو ګورو چې هغوی سره څه داسې نوې خبره ده، څه ځان کې داسې نوې بدلون راوستلی دی د روژې په میاشت کې، اور د نوې سفر آغاز لکه چې دی د روژو میاشت نه پس به چې هغه د خپل ژوند آغاز کوي، نو هغوی کې څه داسې نوې خبره شامله کړې. هلو السلام علیکم. وای حجی سے سوال درتا کوما مال د جانان د کوسي ځان سره موټه خور روړه و ځان رانجته جوړوما ځان رانجته جوړوما مال د جانان د کوسي ځان سره موټه خور روړه حج سے بزے چھ مدینے پلوری دسرو گلونو باغی چھ پلوری دسرو گلونو باغی چھ پلوری دشین گنبتو منارے پلوری وی دشین گنبتو منارے پلوری یادونے زڑکے گرزوما یادونے زڑکے گرزوما مال د جانان د کوسي ځان سره موټه خور روړه حج صاحب شفای د پکې رنزور د پار دعای د پکې رنزور د پار دعای د پکې ډندو د پار بنای د پکې وړندو د پار بنای د پکې پمینا مینه یادوما پمینا مینه یادوما مال د جانان د کوسي ځان سره موټه خور روړه زاردا باز خلک به توفه غواړي څوک به کجورې شنې یو سرې غواړي څوک به کجورې شنې یو سرې غواړي زړه به بیل بیل شان مزه غواړي وې زړه به بیل بیل شان مزه غواړي زاد غيا ورمان لرما وزد غيا ورمان لرما مال د جانان د کوسي ځان سره موټه خور روړه. السلام علیکم میرا خورجان ستړی مشه. وعلیکم السلام فرح خان، ډیر بهترین نات دی ویلې، ډیر ښه کلام و، زما ډیر زیات خوښ شو د زړه نه، او شروعات د هم د پروګرام ډیر زبردست کو. مننه. هر کله درته وایم پروګرام کې ماره مم خراب خو بیا مم درته ویل دا درې سالو رپته مې ماره لټکیږي. بس دا هغه موسم چې دی کنه وګورئ نن دا څنګه یخ موسم دی، سم لکه دوباره یخني چې رااله، او دا څو ورځې څومره ګرمي، نو دا د موسم د وجې نه او بس پروګرام دې ماشاءالله ډېر ښکلی راوړی دی. او صدیق صفي بھائی ته هر کله وایم اختر مبارکباد دیوالي، تاسو ته هم ډېره مینه احترامات. ډېره ډېره مننه فرح خان، ډېره مننه. څنګه یې ښه؟ شکر دی شکر دی شکر دی. لګي ولې نشته دی؟ بس د هغې څو مصروفیات وو، انشاءالله په بل پروګرام کې به خامخا موجود وي. صرف خوشحاله وي. ښه د ټاپک هم ډېر ښکلی دی. نبي غصاري همیره جی روژه خو موږ نه روانه ده په تېرېدو ده که نه، خو چې کوم موږ روټین په دې روژه کې ځان ته سلیکټ کړی دی که نه، چې دا د روژې نه بعد هم په ځان کې دا موجود ساتو. بالکل بالکل. لکه ښه اخلاق هم شروع کړي دي، یو بل سره مرسته هم شروع کړې ده که نه، چې دا ځان کې مکمل دا هغې پورې وساتو مونږ که نه چې کومه پورې زمونږ ساه چلېږي. بالکل همداسې ده. دا نه ده چې صرف روژه کې مونږ ځان شریفان جوړ کړي وي که نه، یو بل سره مرسته کوو، یو بل سره مینه کوو، دا چې روژې نه بعد هم شي. ما کې خو شکر دی داسې شته ده چې ځان کې الحمدلله هغه کمه که نه، زه الحمدلله هر چا سره مینه کوم، هر چا له خوشحالي ورکوم. بس دا ښه خبره ده. یو مې پکې دا هغه زده کړو که نه چې الله تعالی شکر دی ما ته خپل هر څه الله تعالی راته راکړل دعاګانو کې، او هر څه کې دا د الله نه ډېره شکرداره یم. صحیح. بس تاسو دپاره مې هم ډېرې دعاګانې کړې دي. ډېره مننه. تاسو نبیحه شوله، زکیه شوله، رامین شوله، فاطمه شوله، تاسو څومره سټاف ته هغې دپاره غټه دعا او اتوار په ورځ باندې یقینو که هغه ټول ما یاد کړي، انور خان کاکا پورې ټول. بس ډېره مننه. وایي څوک چې دعا کې بل له غواړي، الله پاک هغه له هم هغه نه زیات او بهترین ورکوي.
او بس اختر دې ډېر ایڈوانس کې مبارک شه. ستاسو دې هم مبارک شي. انور خان کاکا ته سلامونه، ثانیه شو، نایاب شوله، سات کاکا شو، سهیل شو او زکیه ته ډېر سلامونه او دعاګانې. ټیم دې ډېر نه خلمو کې د الله په امان. الله په امان. همدغه شانتي صرف چې د روژه کې دا چې کم د برکتونو ډکه میاشت ده، په دې کې موږ ته پکار دی چې کم از کم یو ځان کې چې کم بدلون راوستلی دی، که هر کال موږ هغه یوم ټول کال هغه څنګه چې موږ په روژه کې یو هغه شان ټول کال، نو موږ کې به ډېر داسې ښه خصلتونه واپس راشي او زموږ د لکه خوبیانې څومره چې دي او دا بد عادتونه یا زموږ کې داسې څه بدوالی دی هغه به ختم شي. یو بل کال اخلو، ګورو څوک دی موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. همیرا میډم تاسو ښه روان د مرزونه؟ الحمدلله زه بالکل ښه یم. نوشیروان صاحب ما په خیال تاسو واپس بیک ټو پروګرام شوئ. جی بالکل بس مصروفیات یې اکثر بس دنیا په منډه کړو جینو. جی دا خو ده. ماشاءالله د فرح خان ګوډیل الله پاک ډېر شیرین اواز ورکړی دی او د هغې هستۍ لکه مطلب دا د صفت یې په ډېر شیرین اواز وکړو. ډېر داد ورکوم چې کومه هستۍ د وجې نه لکه خدای پاک دا کائنات او د دنیا پیدا کړې. بالکل ماشاءالله. او نو الله دې په ژوند کې برکت واچي. امین. تور سرو الله دې د حیا عزت ټولو تور سرو باندې حیا صادر خور کی ټول عمر لپاره. امین. تاسو ډېره ښکلې موضوع راغړې ده. بالکل دا ډېره ښکلې خبره ته هغې پې فرح خان ګوډی پې ښکلې خبره وکړې. دا نه چې مونږ صرف روژې کې لکه صبر، تحمل، غصې لکه مطلب دا دی چې یاره ختمې کړي دي او لکه صبر نم کارلو او لکه ګزارم کو کور کې بارم او پر هغه باندې تلاوتونه هم کوو، نوافل هم کوو او لکه مطلب دا دی چې خیر ښېګړې هم کوو او دغه شان دغه. نو ګوره جي تاسو خو پوهې خلک یې تعلیم یافته وایي یویشت ورځې چې یو سړی یو انسان عادت وکړي که نه، یویشت ورځې یو انسان عادت برقرار وساتي نو دا د هغه په ژوند کې بس انقلاب راشي، بیا مخکې عادت لکه دې ټول عمر لپاره برقرار ساتي. بالکل همداسې ده. نو موږ له پکار دي چې موږ څنګه لکه مطلب دا دی دا د لوټ مار د نیکو میاشت او روان نه بیا هم روز نیمه هر څنګه څومره ټیم پکې پاتې دي بیا به موږ لکه مطلب دا دی چې د دې دغه برقرار داسې ساتو لکه څنګه چې روژه هم ښکلې مزېداره ټولو خویندو میندو او دې کې ماشاءالله دا خوریانې دا لوریانې دا ډېرې زیاتې تکړه دي، ډېرې زیاتې لکه مطلب دا دی چې خواخوږي دي، هغه که کاون کي که هغه هر څه دغې که نه د خپل وس مناسب لکه ترکارۍ یا ښېګړې یا روټۍ یا لکه کم چینی کم لکه مطلب دا دی داسې طالبان دوی سره مرستې له شروع دغه شان دوی ډېر زیاتې زبردسته کوي. الله یې په خپل دربار باندې قبول او منظور کړي. امین. لکه موږ له پکار دي چې موږ دا عمل چې دا کوم کړی دی الحمدلله د ښه عمل د مسلمانۍ دا دغه هم لکه مطلب دا دی برقرار ساتلی دا به ټول عمر دپاره کوو. زه به ځان خبره وکړم انشاءالله تعالی چې ما په اعتدال سره کم تلاوت کوم، کم لکه نوافل کوم، کم لکه مطلب دا خپل نیت لکه مطلب دا دی بس هغه الله ته معلومه وي چې یاره د مسلمان دپاره د نومي انسان دپاره د ملک دپاره د خاورې دپاره هم څنګه زړه دی او هغه په روژه کې مو دعاګانې هم کړي دي نو انشاءالله تعالی چې دا دعاګانې او دا دغه به مونږ برقرار په کوجه کې هم ساتو ټول عمر به دپاره بالکل. بله خبره دا دی چې لکه مطلب دا دی مونږ ګوره که مونږ سره چا بد کړي که هر څنګه کړي که هغه خویندې دي میندې دي مشران کشران دي مونږ عفه درګذر به هم اوس کوو، دې ته به نه ګورو چې دا لکه مطلب دا دی هغه ما سره زیاتې کړي دي، هغه ما سره لکه دا ظلم کړی پلا نه لکه مطلب دا دی که ما سره بالکل همداسې ده چې خیر دی معافي هم یو شیز وي خو بس ځان به داسې ساتو چې کم ښه نیکیانې دي هغه موږ ټول عمر ځان سره وساتو. خبر هم دقه ده چې مطلب دا دی هغه نیکیان ده چې دا هم نیکۍ دي دا به د نور هم لکه چې په نور څه کې ضایع نه شي موږ نه. بالکل جی او نفرتونه به ختمو، بالکل مینه به شیندو، نفرتونه به ختمو، معاشره ډېره زیاته مزیداره ده او بل شیطان موږ پسې دی دا حسد دا کینه بغض دا به مکمل ختمو. بالکل انسان ډېر زیات خشته دی مسلمان له الله پاک د ایمان شان دولت ورکړی دی نو شیطان چېرته غواړي ګوره دا غیر مذهبي چې دي هغه نوار کنډر دی دا بعد خلک وایي دا سړی د ایمان نه خلاصېږي وایي د دې مسلمانانو بالکل همداسې ده. بالکل نوشیروان صاحب ستاسو خبره بالکل صحیح ده خو نور کالرز هم دي موږ سره په لاین باندې معذرت کوو خپله خبره مختصر ختموي. زما موضوع همدا دی تاسو کې څه بدلون راغلی هغه چې دی تاسو موږ سره شیر کوي چې دې روژه کې تاسو څه داسې بدلون محسوس کو نو خپل ځان کې نو هغه که تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شامل کړئ داسې به ډېر خلک کم زموږ پروګرام اوري او ګوري هغوی ته به هم پته ولي هغوی به هم خامخا څه نه څه بدلون ضرور راوستی په خپل ژوند کې.
یو وړه شانتي کیسه به وکړم یو کال اخیستونه مخکې چې زمونږ لکه دا داسې ده چې یو عکاسي به د یو معاشري یو دغه وشي چې په روژه کې مونږ تلاوت کولی شو خپل عبادت چې دی که نه هغه مینج کولی شو نو آیا روژې میاشت نه پس مونږ هغه روټین ولې نشو مینج کولی ځان سره یو ښځه خاوند وو نو هغې به داسې کول چې په روژه کې آخري ورځو کې به خامخا یو مولا ته ویلې چې تاسو لکه مولا به راوستو د خپل قرآنونه به چې کوم ختم کړي په هغې به فاتحه ویله لکه اوچت په صورتونه به څو ویلې نو په دې کې چې دی مولا یې چې راوغوښتو نو دی چېرته کمره کې پیسې ایښې وې هغه مولا خپل تلاوت هر څوک نو هغه پیسې راوچتې کې همددي په قرآن کې کېښوستې او لاړو داسې کې چې دا زنانه راشي دا خپل د خاوند نه تپوس کوي چې دلته پیسې ما ایښې وې په دې کمره کې او هغه اوس نشته په دې ځمکه مې ایښې وې او پیسې نشته ته لږ د مولي صاحب نه تپوس وکړه که دې خو نه اوچت کړي نو دا سړی ورته وایي چې ماله خو شرم راځي چې زه به هغې وایي پهله خو دې راوغوښتم تلاوت دپاره او اوس په ما باندې الزام لګی نو هغې ورته وویل چې زه خو یې ورته نشم ویلی ښه په دې کې بس دا خبره تیره شوه هغه کالم تیر شو بل کال یې رالو نو چې واپس یې مغه مولي صاحب ته ویل چې تاسو راشئ زموږ کور ته تلاوت وکړئ نو دې سړي ورته هسې ویلې چې تاسو خفه نه شئ خو زه خو نه کول غواړم خو هسې مې یو خبره تاسو ته وکړه چې مخکې کال هم تاسو راغلي وئ زموږ د کور والا نه په ځمکه باندې لږې پیسې پاتې شوي وي خو بیا چې تاسو لاړئ نو پیسې نه وي نو یې ویل ښه ویل قرآن راوړه چې قرآن یې کلاو کړی هغه پیسې همغه قرآن کې پراته دي نو یې ته ویل چې دا لکه پوره کال تیر شو تاسو دا قرآن نه دی کلاو کړی نو دا زه صرف دا په دې ویم چې دا ما ته خپل یو مشر کړی به او دا کیسه ډېره لکه زه وایم چې زړه ته نږدې زه دا ځان سره یادوم نو سوچ کوم چې پکار دی چې موږ خپل د قرآن تلاوت خپل مونځ اودس او دې سره سره کوم نیک عمل موږ په دې میاشت کې چې دی که نه ځان سره کړی خپل ژوند کې شامل کړی چې هغه بیا ټول عمر هغه صرف دې میاشت ته محدود پاتې نشي چې څنګه په هغه قرآن کې پیسې پاتې کړې وي نو چې بل کال قرآن کلاو شو هغه پیسې همغه شانتې پرتې وي که دې قرآن کلاو کړی وي نو کیدای شي دې ته پیسې میلاو شوی خو کال پس نو دغه شانتې څه نیکیانې څه دغه موږ ژوند کې راوستې چې هغه دې میاشت کې د پاکې میاشت کې دا چې ختم شي نو زمونږ هغه نیکیانې د هم ختمې نشي د مو سره رواني او ټول کال چې دا 11 نورې میاشتې دي چې په هغې کې هم موږ همدغه شانتې نیکي جاري ساتو یو بل کال اخلو ګورو چا سره په دې میاشت کې څه نوی بدلون راغلی او هغې د څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوږې اپي سلام درته کوم وسیم عباس د پاره چنار نه مننه اپي څنګه یې ښه الحمدلله زه بالکل ښه یم وسیم تاسو ښه الحمدلله اپي داسې دی چې ستاسو کیسې نه مو دوې کیسې زده کړې که نه پوینټ نمبر 1 چې امانت چې کوم دی که نه هغه د الله کلام چې کوم دی هغه لکه څنګه چې الله عز وجل د دې ذمه راخیستې دی چې یاره د قرآن حفاظت به زه پخپله کوم نو داسې چې جفت ورسره مونږ یو نیم امانت کېږدو هغه هم الله پاک محفوظ ساتي بالکل بالکل پوینټ نمبر 2 خبره دا دی چې یاره مونږ ته دې کیسې نه دا پته لګېږي چې یاره مونږ ټوله خیر ښېګړې کارونه چې کوم دي که نه اگر تر یوه مودې پورې مونږ کوو مونږ ریګولر هغه نه کوو بالکل لکه الله عز وجل په دې کې هم ډېر زیات راز دی چې اکثر مونږ ملګري خبرې کوو خپلو منځو کې چې یاره مونږ د روژه ولې 40 ورځې نه دی که نه نو 40 ورځې دې وجې نه دی چې اسلام وایي چې یاره 40 ورځې چې انسان کوم عادت اپناو کړلو نو هغه عادت انسان کې بیا پخېږي که نه مونږ باید چې ځان سره دا عهد وکړو چې یاره دا 10 روژې مې چې کومې وساتلې اکثره ما خلک کتلی دي زه په دې باندې بخښنه هم اورېدونکو نه غواړم چې هغه په روژې کې منځونه کوي په روژه څنګه ختمه شي که نه د دې ختمېدو سره فورا بعد هغه لمانځه ته استغفار وسیم ستا خبره کټ کوم تاسو 2 پوینټ چې دی که نه دلته هایلایټ کړي 3 پوینټ دام دی اوس تاسو خبرې سره زما ذهن کې رالو چې څومره به مونږ هم قرآن سره نږدې و دغه شان دی به زمونږ هم حفاظت کېږي که څنګه دا خو ایګزیکټلی که نه خو زه اپي اخیره کې یو بلې خبرې ته مې ډېر په زړه ارمان و جی
اپی زمونږ زړونو نه پکار دی چې مونږ رول اینڈ ډیوایډ والا فارمولا چې کومه دی هغه د زړه نه وباسو. صحیح. زمونږ نه اغیارو چې څومره خوندونه او مزې واخیستلې نن تاسو ګورئ چې میډل ایسټ په عذاب دی. جی جی. منځني ختیځ کې تکلیفات دي، مسلمانان مړ کیږي، وژل کیږي، شهیدیږي. نو د سنی شیعه چې کوم یو لوی بحران دی، یو لوی هغه تکلیف دی جی جی چې ټول امت مسلمه یې په تکلیف کې اچولی دی. نه ښه به نه وي اپي چې مزید مونږ دغو خبرو ته د پای ټکی کېږدو. جی بالکل بالکل. باید چې هغو خلکو په سیوه نه ګرځېږو چې هغه خلک چې کوم دي ګوره دوه ځایه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو ځای کې فرمایلی دي چې زما نه پاس زما اهل بیت زما قرآن فالو کوي. بالکل. بل طرف ته ویلی دي چې زما نه پس زما احادیث زما قرآن چې کوم دی هغه فالو کوي. بالکل بالکل. نو باید دا دواړه خبرې مونږ په ذهن کې وساتو. مونږ پکار دی چې یو بل ته نفرت بالکل بس دا مینا خوراکو کوم دی هغه ختم کړو. بالکل اتفاق شو. قسم په خدای دی هم میرا جان اپی چې مونږ په دنیا باندې راج وکړو. بالکل بالکل. مسلمانان چې یووالي کې چې دی کنه اسم برکت دی او مسلمانان چې ټول یو شي نو خامخا به ایڈوانس کې تا ته اختر مبارکي تو درنې ریسپیکټیبل فیملی ته عید مبارکي. ډېره مننه، تاسو ته هم مبارک شي. پس چې کوم دی مدیحه خور ته او ستاسو ټول ټیم ته او د پړه چینار پروډیوسر جاوید بنگش ته او محمد علي پروډیوسر ته سپیشل اختر په ایڈوانس کې مبارک. د وخت راکول یو نړۍ مننه. ډیره مننه وسیم عباس. په ډیرو لږو الفاظو کې ډیرې لوی خبرې دی وکړلې او ډیرې ښې خبرې وکړې او ټولو ته چې دی زمونږ طرف نه هم د اختر ایڈوانس مبارکي. خو چې دا هر څه چې زمونږ کم برکتونه دي، کم نیکیانې دي، کم زمونږ مزاج کې چې دی کنه خوږوالی راغلی دی میاشت سره هغه چې دی مونږ ځان سره ټول عمر وساتو. بل دا دی چې په روژه کې اکثر مونږ ته پکار دی چې برداشت راشي. ډېر خلکو برداشت کړی دی خو داسې چې لږ نیم ځایونو کې مونږ وړه خبره باندې غوسه شو. نو دا اصل کې وایي هغه کس کامیاب دی چې چا خپل ځان باندې چې دی کنه کنټرول وو، په خپل ځان په خپل جذباتو باندې کابو. یو بل کال خلو ګورو مونږ سره دا وخت څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک اور کم ځای نه؟ بلال خبره کوم د جمرات غونډې نه. وی بلال ته خو داسې ورکوټې اواز ده. ته څوم کې سبق وی ماشوم؟ یې په نرسي کې. الله نرسری کې. ښه نو زما پروګرام اورې؟ زیاتې. نو څه به ویل غواړې؟ تا څومره روجې ایښې دي؟ ماشوم یم. ماشوم یې. نو ښه نو دې پروګرام کې دې کال کړی څه به وایې؟ شعر. ښه صحیح ده ووایه شعر. زمونږ دا خواري به رنګ راوړي خو وخت به لګي. زمونږ دا خواري به رنګ راوړي خو وخت به لګي. دا خاوره به سره زر پیدا کوي خو وخت به لګي. دا اوسپ چې مونږ زه دا اوسپ مونږ مستي. دا اوسپ چې مونږ زه دا اوسپ مونږ مستي. دا خلک به په مونږ پسې او واه ماشاءالله ماشاءالله. ډیر ښه. وعلیکم السلام. الله حافظ. دا خو ډیر ښه د نظم ویل دی ماشوم. حالانکه دا نرسری کیو زه په خپل هم خوشحال شم. دغه شانتې خواږه ماشومان هم چې دا پروګرام اوري نو دام زمونږ دپاره ډېر غټ اپریسیشن، ډېر غټ ستاینه ده. یو بل کال اخلو ګورو مونږ سره څوک دي په کال باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا کاکا دی د دره دمخیل نه انور خان. انور خان کاکا په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. امید لرو چې روغ جوړ به. ډیره مننه قدرمنه شي او نبی ختم سلام او فاطمه اعظم تم. وعلیکم السلام. قرآن ټاپک دې ډیر ښکلی راوړی دی. د قرآن هر ټکی ښکلی دی. بالکل. خو زما دې رونو ته خواست دی چې لکه په کم خبره ټاپک راشي. جی مشران دي ښه پوه خلک دي. نن سبا لکه د مولا پروګرام د مولا وي، د ټاپک وي، د صحیح خبره ده د موضوع وی کنه. جی زمونږ له خپل د خلک بنه یادو په ټوله روزه کې ما تسبیح لاس کې نیولې دي او روانه ما په لار
د روژې احترام ساتم، د روژې مې احکامات ساتل، جی جی د سترګو مې نظر ساتلو، د زبردست. خولې مې پابندي ساتله، د غوږونو مې پابندي ساتله. د غوږونو څنګه پابندي وه چې ما پې چغولیاتو کې ډلو کې پردی خبرې نه اورېدې. زبردست ماشاءالله. د سترګو مې نظر ولې ساتلو چې په دې خیال ما چې زما روژه ده د تور سرو نه سترګې پناه کا. زبردست. لکه دا هغه د پښتو په ټکو کې درته وایم، بد نظر وی بد نظر چې که سپرلي ته د یار مخ ته خدایه سترګې په سپرلي کې ولګول کې. بد نظر ساتل نه دی په کار خورجانې، یو دا د روژې احترام. جی دویمه دا ده چې ژبه ما اوسه پورې لور ته په زور آواز نه دی کړی په دې روژه کې، ولې چې د هغې م روژه وه. دغسې انګور ته، دغسې انوسي ته، دغسې خپل کور کې سړی بدماشي هم کولی شي. بهر خو بدماشیانې نه دي، بهر خو د ټوپک خبرې دي که نه. بالکل. ها خدای دې م د هغې نه اعلی ولس وساتي، خدای دې م دا ملک وساتي. آمین. خورجانې مونږ له پکار دي چې دا کم پرهیزیات مونږ په دې روژه کې وساتل چې په دغه طریقه مونږ د اختر نه بعد هم روان شو، نو زمونږ ژوند به راحت ته راشي. بالکل. ژوند به د مصیبت، د تکلیفونو، د بیمارو نه انشاءالله چې الله بچ کوي. چې څنګه زه بیمار وم خورجانې تا ته پته ده، ما نه غوړ د تیر نه زیاته وینه تلې، 10 ټکه زما د سره وتي، خو بیا هم چې ما هغه د الله تعالی مدد را سره او په دې بیمارۍ کې زه دغسې تر دې حده په اوچت اواز راورسولم، دا د الله مدد و، دا د دې روژې مدد، دا زما د فرضیاتو مدد و. بېشک خورجانې لکه وخت هم بس اخیري دی، خو لکه دا به درته زه ووایم چې روژه چې چا ونیوه په ښه احکام یې ونیوه، په ښه نظر یې وساتلو، ښه ژبه یې وساتله، ښه غوږونه یې په ارام وساتل، راتلونکی ژوند که دوی دغسې اختیار کړ. اول ما که داسې ژوند اختیار کړ د الله نه راضي یم په دې روژه کې، او انشاءالله چې ټول عمر ته راضي یم، او په ما باندې ډېره ښکلې روژه تېره کړه، ډېر ښکلی وخت یې تېر کړ. ټول اورېدونکو ته او فراخان خور ته ما ناته ویلو خو وخت نشته، ډېره مبارکي د اختر چې زما وا څومره خویندې وروڼه د ریډیو لیسنر دا اوسنی پروډوسر ته د اختر مبارکي په اډوانسو کې، تا ته پدما اعظم ته ډېره مننه، فراخان ته ما دپاره دواګانې کړي. خو په هر ماښام کې خورجانې تا زکیه د ټول ملک دپاره که ما دوا نه وي غوښتې نو دا خبره ژبه به دروغجنه به وي. ما ټول ملک دپاره دواګانې غوښتې د تورسرو دپاره، او الله دې راته خوشحاله لره. آمین آمین. ډېره مننه. ټولې پښتونخوا په سر ثابت لرم، او سره زما د لوڼو الله حفاظت وکړه، د الله په امان. سره د فراخان ډېره مننه. تاسو ستاسو فیملی ته هم اختر ډېر مبارک. او هغه څومره کسان چې موږ په دې لایف پروګرام کې ګوري او په ریډیو باندې موږ اوري، هغه ټولو ته هم چې دی که نه د اختر اډوانس مبارکي موږ وایو. او کیدای شي نه بلکې کنفرم د اختر کې به هم پروګرام وي، خامخا به وي، خو دا چې څه هم موږ چې دی که نه په دې روژه کې څه زده کړه وکړله د چا نه، یا څه نیکیانې موږ چې دی که نه اذان کې راوستې، پکار دی چې هغه موږ ځان سره جاري وساتو. زموږ د پروګرام وخت په خپل اختتام باندې رسېدلی دی. مالا لږ شانتې ټایم دپاره اجازت راکوئ. تاسو به اوس نیوز بولیټن واورئ، او ورسره به چې دی د اذان دمه وي، نه پس به خپله دویمه ګنټه کې واپس راځو، خو په ریډیو باندې به تر 2 پورې تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې اترې جاري ساتو، او تاسو نه به اورو چې په ستاسو ژوند کې څه بدلون راغلی دی، او را به تاسو څنګه جاري ساتئ. الله په امان.